बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دا مونږ چې کوم دی پرون ماډول 2 مو ختم کړو که سپاتیو لګ ډیر پکې ختم کړی مو جی سر. صحیح ده ګډ نن ان شاء الله دا نیکسٹ ماډول به مونږ وایو نو تاسو ورته دا هوکې ٹھیک شو. بسم الله الرحمن الرحیم کنټرولینګ ریسک دی نن چې کوم ماډول دی چې ریسک هم ته پته ولګېده چې څه ته وایي څنګه معلوموي بیا اوس ریسک پته ولګېده نو بیا به یې کنټرول کوو. لکه مثال ته ډاکټر یې نو چې ټولو ناول به ځان ته پته یا مریض پته ولګي چې مسله څه ده چې مسله پته ولګي بیا هغې ته به حل وباسې نو داسې ایز ا سیفټي افیسر موږ به دې ته حل وباسو چې یاره د دې کنټرول کولو څه طریقه به وي نو دې باره کې به موږ نن وایو. نو how do you reduce risk موږ څنګه کمولی شو. how do you decide it کومه طریقه به موږ یوز کوو څنګه به یې کموو. بیا چې کم دی how do you reduce risk څنګه به یې موږ کموو. لکه دا تن ښکاري دا ډرایوینګ کوي لګیا دی خو د سپیډ هم ډېر زیات دی خو او دا ټرینډ نه دی نو دی خواخوا ګډوډ روان دی نو دې د وجې حادثې چانسز زیات دي موږ سره نو په دې وجه به تاسو احتیاط کوئ. نو مطلب دا دی موږ ته ښیي چې دلته رسک ډېر زیات های لیول دی چې یو خو دې صحیح نه ځي لګیا دی بل سپیډ ډېر وي او کورونه مورونه دي هر څوک راوتی شي اني ټایم ایکسیډنټ وغیره کیدی شي. همدغه تن دی چې ورسره ټرینر کېناستو پراپر دی اوس دی خواخوا نه تاویږي فضول کې او بالکل سیده روان دی سپیډ هماغه دی خو اوس پراپر روان دی نو دې نه به څه فایده کېږي که مثال مخکې سره راشي او دې نه علاوه بل دا خبر هم ده په دې کې چې موږ سره دلته کې دی اوس آبادۍ ته نور راکوشو نو دلته کې د سپیډ نور هم کم کو نو یو پکې دا فایده هم ده. سر جی आवाज کلیر نه دی ستاسو مخکې زما ریکارډینګ هم سٹارټ کوم. نو دا تن دی دا ډرایوینګ کوي لګیا دی او دلته آبادۍ ته چې راغو نو 40 نه دی 30 ته راغو نو مطلب سپیډ یې راکم کو ورته پته چې دلته ایکسیډنټس وغیرہ چانسز زیات دي نو په دې وجه دې احتیاط کوي د دې شیزونو نو دې ته بل خیال ساتئ تاسو ټیک شو. نو دا شانتي چې کم دی دلته کې تاسو دا دغه کولی شئ if you want to reduce your risk you will need to نو څه به مونږ کوو څنګه به کمو reduce likelihood chances به مونږ راکمو مطلب چې دا یې مونږ ویلی شو چې یو رسک دی دا یې ریزلټس خو مونږ نشو کمولی خو چانسز یې کمولی شو. ریزلټس مطلب دا دی مثال چې بجلی دې ونیسي کرنټ به لازمي درکوي اوس چانسز څنګه کمیږي چې مثال ته گلوز وغیرہ واچوه هیلمټ هر څه پراپر ته واچوه نو چانسز یې کم شو نو مطلب دا نه دی چې بجلی دې ونیسي ګزاره به کوي نه ریزلټس خو به خطرناک خو چانسز مونږ کم کو په دې وجه چې مونږ پی پی ای استعمال کو گلوز هیلمټ لکه مختلف دا پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس دي لکه ماسک وغیرہ دا ټول واچوه خو بجلی دپاره مین خو دا هیلمټ دی او گلوز دی او بوټان دي چې دا دې پراپر واچول نو چانسز دې کم شو دا نه چې کرنټ به نه لګي خو چانسز کم شي نو لایکلیهوډ مطلب چانسز مونږ راکمو پهلنۍ طریقه. دویم طریقه څه د کنسیکوینسز راکم کو نو یو دا اپ طریقه هم شو چې لکه دا یې چې کم اثرات دي هغه مونږ کمولی شو هغه څنګه کمیږي. مثال په طور د ماشو سپری تاسو کوئ نو یو موټین دی یو بل څه کپنی ولی دی نو بل څه یو کپنی د مثال کوبرا یا بل څه هغه ډېر تیز وي لکه چوکي سړی نو ټوخې در باندې ولګي لکه اصل کار خو د هغه مچان مړه کول انسان نه خو هلته در باندې ټوخې ولګي نو دا چې کم انسان د ساه مسلې نو هغه ته بیا مسله جوړېږي. نو مطلب دا دی د دې په ځای به زه وایم چېرې مونږ موټین سپری استعمال کړو نو هغې نه مونږ ته نقصان رسېدو چانسز کم شي لکه کنسیکوینسز دا یې دومره خطرناک نه وي بیا چانسز هم کم شي الټیمیټلی خو دلته مونږ خبره د کنسیکوینسز کوو ټیک ده. بیا چې کوم دی ریډیوس بوت دي دواړه مونږ راکمولی شو لکه چې مونږ چانسز هم ورته راکم کو کنسیکوینسز هم د هغې الریډي راکم شي لکه څنګه دی ګاډي ډرایوینګ مونږ ویل چې تن هم ټرین دی لکه ګورئ زه تاسو پویم ټولو ناول څو تنه ناړي و ډېر تیز روانو نو چانسز ډېر زیات و 100% چانسز دا ټوټل 100 دی دا 80 دی او دا 60 دی او دا 40 او دا 20 لکه 20 40 80 60 20 40 60 80 اور 100 دی صحیح ده. نو اوس څه وشو چې ورسره ډرایور را کېناستو نو لایکلیهوډ بیخي را کم شو سپیډ هم را کم کو نو چې سپیډ وغیرہ را کم کو نو چانسز هم
کم شو که حادثه مثال کیږي خدا نه خواسته نو کم نقصان به کیږي نو دې څو کو دواړه را کم کړ نو دا م یاد ساتئ چې دې کې دا ایټ ا ټایم یو کمېدی شي ختمېدی نه شي رسک کله هم نه شي ختمېدی خو مونږ یې را کمولی شو په څه طریقه باندې صحیح ده دلته اوس مونږ ته ډفرنٹ اکټیویټیز به اوس ښایي چېرې دا اکټیویټیز خلک کوي لګیا دي نو دې د وجې دې ته پرابلمس کریټ کیدی شي ښه دلته دا تن چې کم دی کار کوي مزدور دی یار څوک دي دلته مونږ ته هیزرډس شو کوي لګیا دی رسک مونږ معلوموو دلته اصل چیز اوس رسک څه دی دا کټینګ مشین دی دا ښکاري دا چې کم دی هایلایټ کو دا اوس دې ته سایډونو ته څه کور ماور نشته نو دلته رسک ډېر زیات دی های رسک اکټیویټي ده ښه چانسز څنګه کمیږي چې سایډ ته ورته مونږ داسې بلاکس ولګو نو چانسز یې کمیږي خو کنسیکوینسز یې ځکه نه کمیږي چې دې کټ کول خو نه پرېږدي که نه دی به کټ کوي لازمي نو که مثال خدا نه خواسته لاس سره ټچ شي نو لاس به درته کټ کړي لکه نقصان خو به در رسوي خو هغه چانسز مونږ داسې کولی شي چې سیفټي پرووایډ کړو ورته داسې بلاکس وغیره پرووایډ کړو نو بیا دا نقصان نه کوي نو فی الحال دا رسک دی دا مونږ ته پته لګي نو دا رسک اکټیویټي د دلته اوس چانسز څه دي ډېر زیات دي اور نقصانات به هم ډېر زیات دي ټوټل رسک 16 دی 4 دا 16 اوس څه وشو مونږ چې کم دی دغه وکړو نو څه کم شو لایکلیهوډ مونږ کم کړ د دې مطلب دا دی ګلابه چې مونږ دا پروټیکټر پې ولګولو باره نو دې نه دا دی چې زما لاس په دې سره نه ټچ کېږي بهرحال که غلطۍ نه ټچ را ټچ شي نو کټ کول خو دې کوي که نه دا خو نه چې بیا کټ کول پرېږدي نو کنسیکوینسز نقصانات به هم رہی ریزلټ خو چانسز اوس شو بیخي کم شو چې تر لرې نه به مټیریل ورکې و به یې کټ کي اخو به وباسي نو مطلب دا شو چې مونږ ته به لازمي دغه وي لکه دې طرف نه آوټ کېږي نو زمونږ لاس سره نه ټچ کېږي نو د دې پروټیکټر د وجې چانسز مونږ بیخي راکم که ختمولی نه شو خو راکم شو پوه شولې تاسو بیا چې کم دی داسې نیکسټ سټیپ دغه کې مونږ ګورو بل اکټیویټي کېږي لګیا دی دلته د پینټ استعمالوي بل څه نو دلته هم رسک ډېر زیات دی نو دا وایي چېرې دلته څه پوزیشن دی دلته هم چانسز شته دی او دا یې ریزلټس به خراب وي لکه ستا سکن ته نقصان ورسوي پینټ ته ډېر زیات کیمیکلز دي بل څه دي تا ته نقصان در رسولی شي نو په دې وجه به مونږ احتیاط کوو دا خبره پکې راځي اوس تا څنګه ما درته دې نه مخکې تاسو ته اګزامپل درکړو چې زه ماشو سپری کوم نو زه موټین هم استعمالولی شم زه د کوبرا والا دی ډېر تیز دی سړي باندې ټوخی لګي او کار هم صحیح نه کوي نو زه به هغه نه استعمالوم زه به موټین یا بل څه ښه کمپني وي هغه به زه استعمالوم ولې هغه ما ته سام نه خرابوي اور کار هم صحیح طریقې سره کوي نو دلته کې هم سیم دی دا وکړو دا پینټ بدل کو لو سالوینټ نو ګورې الټیمیټلی د هغې چانسز خو شته دی ولې کار کوي دا خو کار نه شي بندولی خو د هغې ریزلټس به هغسې خطرناک نه وي لکه اوس چې کم دی رسک هلته کم شو مونږ سره بیا چې کم دی مونږ سره دغه دی بل تن هم دلته پینټینګ کوي لګیا نو دلته هم رسک اکټیویټي ده دلته کې رسک شته دی لازمي نو چانسز هم شته دی او د هغې لایکلیهوډ او کنسیکوینسز دواړه شته دی لکه چانسز هم کافي دي او ریزلټس به هم خطرناک دي لکه سکن ته نقصان رسوي الټیمیټلی صحیح ده نو دې دپاره دي څه وکړي دا ټول کار اټومیټکلی نو ګورې 12 نه څه ته 4 ته راو لکه چانسز هم بیخي را کم شو او کنسیکوینسز هم لکه ریزلټس هم دومره خطرناک نه دي هر څه اټومیټک دی دلته دا صرف مشین کنټرول کوي خو بیا هم رسک شته دی رسک کم یو دی دا 2 دی 1 ولې نه شوی چې دا کرنټ ورته لګېدی شي لکه څه نه څه هیزرډ ورسره لازمي تړلی شوي وي دا نه چې هیزرډ ختم شي څه نه څه لازمي وي داسې مونږ رسک وویل چې رسک ختمیږي نه خو مونږ یې کنټرول کولی شو بیا دا خبره وشوله دا 3 والا سټیپس مونږ وکتل چې یو کې مونږ څه وکړو کنسیکوینسز مو را کم کړو سوري کنسیکوینسز نه دا لایکلیهوډ د فرست سټیپ کې مونږ کم کړو دلته چې کم دی پروټیکټر نه ولګېدی نو مونږ دا پروټیکټر انسټال کړو دا چې کم ما سرکل کو نو 5 نه چې کم دی ډایرکټ 1 ته راغو مطلب 5 نه ما چېرته ډراپ کو 1 ته 5 1s are 5 نو دلته کنسیکوینسز خو هماغه های دي ولې دا خو کټ کول کوي نو ځکه کنسیکوینسز نه کمیږي خو چانسز ما څه کړه دې د وجې کم کړو دلته کې څه کېږي اوس چانسز خو به وي خو ما دا چې
چې کم دی مټیریل لږ کم دغه استعمال کو نو د هغې ریزلټس به لږ کم خطرناک وي. دلته اوس موږ دواړه را کم کړي دي، دا ترس کې ښکاري مطلب 2 او 2 او دلته 2 او 3 دلته 5 او 1 دا شانتی دی. دلته کې موږ څو کارم اټومیټک کور هغه چې کم دی سپری وغیره هم ورته بدله کړه نو دواړه چانسز د رس شو کم شو، چانسز هم کم شو او د دې چې کم دی دا دغه هم کم شو کانسیکوینسز. How do you decide کم رس به مونږ کنټرول کوو؟ دا به مونږ ګورو. There are so many controls لکه ډفرنٹ طریقې دي. دا څنګه تاسو ته دلته کې ډفرنٹ دغه ښکاري لګي دلته کې دا تاسو ته ښکاري مختلف چې کم دی ښایي چېرې یو خو سیمبل یې ولګوه چېرې دې ځای کې انټري منع ده یا د کمپني پالیسي جوړه کړه چې بار نه تنان نه دي الاؤډ یا هغې ټولو ته پی پی ایز ورکړه لکه هیلمټ ګلوز او دا هر څه ورکړه. دویم دا د روډونو باندې به تاسو دا ساینونه کتلي کله روډ کې کار کېږي نو دا ساینس لګېدلی وي نو لکه بېلې بېلې طریقې دي دا به انشاءالله یو به مونږ وایو 15 سټیپس دي ټوټل. نو هیرارکي دي څه دی 5 سټیپس دي ټوټل. ټولو نه اول خو طریقه ښه دا ده وایي چې الیمینیټ کا بیخي هغه هیزټ هغه ځینه ختم کا. څنګه زه مثال وایم چې تا جنریټر لګولی دی هغه بس هغه نه لرې که وباسه نو هغه خو بیخي ختم شو. خو اوس مسله دغه ده چې مثال زه ګیس مونږ کچن کې او دغه کې استعمالو خوراک دپاره نو دا هیزټ دی ګیس خو الریډي هیزټ دی خو دا مونږ نشو ویلی چې دا ګیس کور نه ختموم ولې دا خو ضرورت دی یخنیانو کې هیټر وغیره د دپاره استعمالیږي اوبه پې ګرمو لکه ډېر زیات ضروریات دي نو هغه مونږ ختمولی خو نشو نو دا سټیپ کار نه کوي لکه دې ځای کې دا اپلیکیبل نه دی. او بله خبره دلته یاد ساتئ دی کې مونږ خبره کوو ریزنیبل پریکټیکیبل چې داسې کار به کوو چې په هغې باندې زمونږ ټایم کاسټ اور ایفرټس کم لګي TCE ورته وایي چې ټایم پکې زمونږ دومره نه لګي نه پې ډېره زیاته خرچه راځي او نه ډېر زیات ایفرټس ورله کوو نو د دې شیزونو به لږ خیال ساتئ او دا ځان سره که کاپي ماپي مو سره ایښي وي په هغې ځان ته ولیکئ چې دا 3 دغه دي TCE ټایم کاسټ اور ایفرټس چې نه په هغې باندې زمونږ ډېر ټایم لګي نه ډېر زیات کاسټ پې راځي او نه ډېر زیات ایفرټ ډېر زیات محنت. ریزنیبل پریکټیکیبل چې هغه هلته پریکټیکلی پاسیبل وي. صحیح شو. دا هیرارکي د 15 سټیپس تاسو ته ما خبره ده ګیس وکړه نو هغه مثال مونږ کچن نه خو نه شو ختمولی چې دی باندې کوکینګ او دا ټول کارونه کېږي نو په دې وجه دا مونږ ختمولی نه شو نو دې دپاره بیا دویم حل څه دی چې ریډیوس کو. څنګه ما تاسو ته اگزامپل وښولو چې سپری دی هغه ډېر های دی مثال په طور کوبرا والا سا خرابوي نو هغې په ذمه دغه استعمال کو دا څه ورته وایي موټین یا بل څه کمپني والا نو هغې نه هغه هیزرډ را کم شو ختم نه شو خو را کم شو. دویم دا د پریوینټ کنټیکټ څنګه مونږ د تیر اگزامپل کې وکتل چې کم دا مشین نه مونږ ته خطره وه هغې ته مونږ دا ولګول دا ښکاري تاسو ته زه تاسو ته پویم دا پریوینټ کنټیکټ دلته چې دی کومه خبره کوي دغه دی چې دې سره زمونږ کنټیکټ او دلته هم کانټیکټ مونږ پریوینټ کو نو چانسز الټیمیټلی را کم شو دلته هم چانسز کم شو دلته هم کم شو. ټیک شو. نو مطلب دا به تاسو ګورئ چې کم ځای کې څنګه کار کول دي نو دې شیزونو به خیال ساتئ تاسو. 15 سټیپ دي. بیا سیسټم آف ورک دی چې هلته کې ټول خلک وي چې هغوی ته پراپر سیسټم هر څه پرووایډ کړی وي. بیا ټولو کې اخري طریقه اور کمزوري طریقه پکې PPE ده چې PPE مونږ استعمالو لکه دې نه دا نه ده چې حادثه نه کېږي خو چانسز یې څه کېږي الټیمیټلی کمیږي. څنګه پرون تاسو ته ما اگزامپل درکړو که زه نوې بایک اخلم نو دومره ګران بایک اخلې نو یا هیلمټ هم اخلم نو هغې نه څه وي خدا نه خاصته که اکسیډنټ کېږي نو سر ته د نقصان نه رسي دا نه چې نقصان به نه کېږي اکسیډنټ به نه کېږي خو هغې نه دا وي چې نقصان چانسز څه شي بیخي کم شي نو دې کې دا خبره مونږ وکړه چې یاره دا نقصان چانسز مونږ سره کم شي نو دې شیزونو ته به لږ مونږ خیال کوو. پهلنۍ طریقه الیمینیټ مونږ وویله دلته کې په ډیټیل سره یو به مونږ اوس وایو انشاءالله. نو خبره اوس دا ده چې دلته وایي پهلنۍ طریقه پکې د الیمینیټ ته چې بیخي ختم کا نو داسې خو نشي کېدی چې زه دا سیمټ دي بس دا زه نه استعمالوم دا ډېر خطرناک دي نه په دې خو ټول کنسټرکشن مونږ کوو نو دا مونږ ختمولی نه شو خو بله طریقه ورسره کېږي لکه اوس ورته ګورئ دا څه دی د موسټ افیکټیو لکه ټولو کې ښه طریقه الیمینیټ ته خو هر ځای کې الیمینیټ کار نه کوي
څنګه ما تاسو ته د آسان اگزامپل د ګیس درکو شوی ګیس دا زمونږ کورونو کې افیسز کې ډېر زیات ضروری دی په دې خوراک پخې د اوبه ګرمۍ او لکه ډېر زیات ضروریات دي نو دا موږ نشو کولی چې ګیس ختم کړو نه بلکې سیفټي کولی شو لکه هغه وال وغیره ورته بندو چې کله نه استعمالو لکه طریقې خو بله ډېرې دي الله پاک موږ ته ذهن راکړی دی خپل ذهن به موږ استعمالو نو دا یې په مدد سره به موږ رسک کنټرول کوو انشاءالله کمپلیټلی الیمینیټ دی وچ دا خو پهلنۍ طریقه دی وایي چې بس بیخي الیمینیټ کا هغه ځینې ختم کنو هغه نشي کېدی نو بیا به موږ دویم سټپ ته ځو خو فلحال د الیمینیټ خبره وشوه نو دا پهلنۍ طریقه نه شوه کېدی نو د دویمه طریقه وکړه لکه د هغه په ځای چې کوم دی بل څه آپشن یې راوړو چې همدا کار دی اوس لاس سره نه کوي مینول بلکې د مشین په مدد سره دا اوچتي واخوا ایږدي نو دا هم د یو کار ځان ته آسان کړو نو الیمینیټ نو پاسبل نو بیا موږ دغه طریقه وکړه یا تا لاس سره اوچتولو نو بس هغه سیسټم مونږ ختم کو اوس په مشین په مدد سره اوچتې وی ولته وی ایک دی وغیرہ نو دا سیدا مختلف آپشنز دي مونږ سره بل چې کم دی دا څلورم سټپ شو پنځم سټپ خو مونږ ویلو که نه لکه پنځم کې چې کم پهلنی سټپ هغه مونږ ویل چې الیمینیټ کا الیمینیټ دلته نه دی پاسبل چې زه پیجونه مه استعماله دا خو خطرناک دي نه اوس دلته کې د غلطي دا ده چې د سره سامان ډېر زیات دی لوډ ډېر زیات اوچت کړی دی او دا فوټو کاپي مشین کې یا پرنټ مشین کې دا پیجونه دی اچي نو دی کې خو پیجونه زیات نه راځي 100 400 500 پیجونه راځي او دی یو شیټ کې یو پیج دا شیټ چې وي هغې کې بنډل کې 500 پیجونه وي تقریبا نو دې شیزونو به تاسو خیال ساتئ فیزٹ کین ناٹ الیمینیټ که الیمینیټ کېږي نه موږ به یې کمو څنګه کمو دا اوس درته زه ښیم دلته کې چې دا څنګه موږ کمو ګورئ دا څوک اوس څنګه ریلیکس دی اول وګوره ټینشن کې اوس د یو A4 چې کوم دی یو پیکټ وروړو نو دا پیکټ هم دی کې انزرټ کېږي پوره کاټن نشي ډایرکټ اچولی نو دې شیزونو ته به تاسو لږ خیال کوئ چې دا ښه طریقې سره کار وشي نه بیا به درته پرابلمس کریټ کوي نو د دې خیال به تاسو خپله ساتئ بل څوک به یې نه ساتي او د سیفټي افیسر چې کوم دی ستاسو دا شیزونو دا ذمواري ده چې تاسو به دې شیزونو خیال ډېر زیات ساتئ ادروایز به تاسو ته پرابلمز وغیره کریټ کولی شي نو د دې به ډېر زیات خیال کوئ تاسو بیا چې کوم دی مخکې انشاءالله ځو درېیمه طریقه څه ده الټرنیټیو سبسټیټیوټ مطلب الټرنیټیو لکه مثال هغه اگزامپل مې درکو تاسو ته دا موټین په ځای بل څه کیمیکل استعمال کا یا بل څه داسې لکه د مختلف آپشنز کې دی شي لکه ته مثال وایې چېرې زه د ګیس نه یېرېږم زه ګیس کار نه کوم څه مثال ترکاري ګرمې نو زه ورته یم یاره اوون کې کېږي د اوون کې ګرم کړه لکه هماغه کار دی خو په بله طریقې سره تا وکړو نو دا شانتې ده مختلف آپشن دي سبسټیټیوټ اوس خبره مونږ وکړه چې د دې په ځای مونږ الټرنیټیو بل څه استعمال کوو اوس دلته دا اگزامپل یې راکړی دی چې دی اوس آفس ته لیټ کېږي دی به په سپیډ کې ځي نو په روډ باندې چې سپیډ کې ځي نو اشارې راځي اشارې کې به نو دا حل د دې دا دی چې یا خو ګاډی بدل کا که ګاډی نشي بدلولی جهاز کې هم نشي تللی ټرین کې لاړ شه لکه بهر ملکونو کې خو ټرین ډېر فاسټ ځي نو دا وګوره دی ټرین ته لاړه نو ټرین کې کار د دې زر زر ختمېږي نو دغه فایده دی ته اوښوله دی نه چې سبسټیټیوټ مونږ اپلای کو بیا چې کوم دی ریډیوس پکې راځي چې ریډیوس مطلب راکمول همدا شانتې زمونږ دا چې کوم دی هیزرډ مونږ ریډیوس کو راکم کو پوټینشل ټو کاز هارم ولې چې دا ګاډي کې ډېر سپیډ سره ځي نو نقصان تا ته در رسېدی شي نو دې شیزونو به تاسو خیال کوئ بیا ډیفینسیو ډرایوینګ سرټیفیکیټ مطلب چې پراپر در سره کم تن وي ډرایور وي هغه سره دا لایسنس هر څه او کې وي نو دا هم یو ښه اپروچ دی چې دې سره دا یې چانسز کم شي ولې تن به ټرین وي هغه به غلط ډرایوینګ به کلم نه کوي لکه که تاسو خیال کړي پاکستان کې دا څومره ډیوو یا داسې بل څه ښه چې کم ارګنایزیشنز دي دغه والا موټر وی ایکسپریس په نوم باندې یا داسې کمپنیانې دي د هغې ډرایوران داسې تیزي نه کوي د پالیشانو په شانتې د عام ګاډو والا چې کوم تاسو وګورئ ډرایوران یې هغې ډېر سپیډونه وي او ګډ وډ تاویږي نو دې د وجې دا یې اکسیډنټس ډېر زیات کېږي نو دا ډفرنس وي لکه چې تن د ټرین وي نو هغې بیا داسې کارونه نه کوي هغې ښه پراپر کار کوي بیا چې کوم دی نیکسټ څه دی پریوینټ پیپل فرام کمینګ انټو کانټیکټ څنګه مونږ هلته مشین کې چې خلک کار کوي نو مونږ هغې دپاره ورته یو بیریر کېښو چې هغې چې دې سره نه ټچ کېږي نه بیا ورته
प्रॉब्लम्स काज कېدی شي. या وی next دی prevent people from coming into contact with hazard by separating them from each other. اوس خبره دا ده دلته کې وایي چې کم ورکرز دي هغه به ته دلته نه الاو کې ځکه لیکلي ایتھورایز پرسن اونلی چې صرف ایتھورایز پرسن الاؤډ دی نور څوک هم دلته کې الاؤډ نه دي. دا ښکاري دی دلته لیکلي کیمیکل سټوریج ورسره سمبل جوړ دی چې اور لګی دی شي او ایتھورایز پرسن مطلب هر څوک الاؤډ نه دي صرف یو څو تنان به الاؤډ دي چې کم دی کار باندې پوهیږي او بار ولا تنان اور ایون خپل کمپنی کې چې څومره تنان دي صفائی وغیرہ هغه ټول الاؤډ نه دي تر څو پورې چې سپروایزر ورته په سر نه ولاړ کینې حادثه وغیرہ کېدی شي. نو سپریټینګ مطلب دا دی چې هغه ځکه خلک مې الاو کوه نو یو خدا طریقه مو شو چې هغه ځکه څوک مې الاو کوه. بیا ان کلوزینګ کانټیکټ دی دا اوس یو ماشین دی د نوم خلکو ته خطره ده. نو ان کلوزینګ مطلب دا دی باندې موږ جال وغیرہ ولګو څنګه وو تاسو زه خو نیکسټ سلایډ کې ولې چې دی کې کتا ستا لاس وغیرہ خلینو تا ته نقصان در رسول شنو د دې آسان حل څه دی چې موږ دې لپاره جال وغیرہ ولګو. دا وګوره دې کې جال ولګې دو نو مطلب موږ جال په اپلای کړو نو دې د وجه موږ سره دا فائدہ وشو چې دې سره اوس تا لاس بنه جنګيږي لکه دا سیفټي پکې راغله نو په دې وجه موږ انکلوزینګ وکړو. بیا د سیف سیستم اف ورک دی موږ هغې دپاره ډیوټي ټایمنګ وښیو چې رستا به ډیوټي ټایم 3 घंटे وي بیا به ریسټ کې بیا به 4 بجې مثال 2 بجې به راځي 3 بجې چھٹی وکړه بیا 4 بجې راشه بیا چې کم دی 5 بجې چھٹی وکړه بیا ډیوټي ته 6 بجې راشه یا داسې مختلف طریقه کار مونږ ورته ویلي چې داسې وکړو دا مه کوه دا مه کوه دې سره تا ته نقصان رسي او داسې نور پرابلمز وغیرہ کریټ کېږي. نو وایي سیف سسټم آف ورک ورته پکار دی چې هر څه کار بالکل سیف طریقې سره وشي نو بیا هغې نه پرابلمس نه کریټ کېږي. بیا سیف سسټم آف ورک دی ډیټیل هاو ایکټیویټي شوډ بی کیریډ آؤٹ ټو مینیمایز رسک چې څنګه کار وکړو چې هغې نه موږ ته رسک راکم شي. نو هغې د وجه موږ ماشین بدلولی شو مثال څنګه شاته اگزامپل کې موږ کتل چې ته ماشین باندې سامان ته مثال لاس سره اوچتې نو ته به ماشین باندې سامان اوچتوه دا چې کم دی ټولو کې لاس طریقه ده. پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ دې ته موږ پی پی ای وایو څه ورته وایي پی پی ای نو وی پی پی ای به خلکو ته پرووایډ کوئ از د لاسټ لاین بس دا ټولو کې کمزوري طریقه ده ډیفینس د بچاو کولو انټایرلی ریلینټ آن ایچ امپلای دا د هر چا ریسپانسبلیټي چې هغې خپل خیال به هم ساتي چې دا به زه لازمي اچوم ریممبر چې تا ته یادي چې زه به دا لازمي اچوم دا چېرته استعمالي کم ځای کې شو ډېر زیات دي دا ایر مفس وغیرہ مونږ استعمالو کم ځای کې د ډسټ او د سام وغیرہ پرابلمز راتلی شي هلته به دا استعمالوي کم ځای کې سترګو ته ګند راتلی شي دا به استعمالوي. کم دی موږ سره پی پی یو خو وشولو لاست لاین دی دا د ډیفینسیو چې کوم سیسټم دی هغه موږ ځان سیف کولی شو په دې طریقې باندې چې کله موږ داسې پرابلمس کاز کولی شي دې شیزونو به تاسو لازمي خیال ساتئ کینې دا بیا ډېر زیات پرابلمس کریټ کولی شي. صحیح شو. بیا چې کوم دی هغې نه علاوه موږ سره بل کم طریقه دا وشول بیا څه دی ان جنرل ریسک کنټرول دیٹ ریلای آن پیپل دا په خلکو باندې ډیپینډ کوي چې هغې خپل خیال خپله به ساتي. ریلای آن پیپل آر ویکر دین دوز دیٹ ډونټ مطلب په خلکو به نه ډیپینډ کوي چې یاره بس دا خو مطلب ډیوټي ټایم کې به اچوم بیا به نه اچوم ولې اینی ټایم څه حادثه کېدی شي او تا ته نقصان در رسېدی شي نو تاسو به خپل خیال خپله ساتئ دې شیزونو به خیال کوئ تاسو. بیا چې کوم دی یو بل اکټیویټي مونږ ګورو چې دلته د خپل طرف نه سیفټي فالو کړی دی چې مطلب سایډ ته بیریر لګولی چې چېرې دلته تګ راتګ الاؤډ نه دی نو دې شیزونو به خیال تاسو لازمي ساتئ. صحیح شو.
بیا دلته دا تن په منډو روان دی، دا طریقه هم غلط ده چې دی په منډه به کار نه کړي. پروفیشنل صحیح طریقه دا ده چې هلته به دی سلو سلو کار کوي، صحیح ده. نو دې شیزونو به تاسو خیال ساتئ. نو دلته دا وایي چې پراپر دغه به تاسو کار کوئ. بیا چې کوم دی سیف سیسټم آف ورک دا دی چې ته به دلته د کار ځي کې به منډې منډې نه وهې، ښه پراپر صحیح طریقې سره به کار کوي. دا منډې تړې به نه کوې، ګورې بیا درته مسله جوړوي سایټ کې. هغې نه علاوه ډیټیکټرز وغیره مونږ لګولی شو مشینان، او دا یې بیا باقاعده انسپیکشن هم کول، دا نه چې مشین مې ولګولو بیا راته پته نه وي چېرې کار کوي او که نه. بیا هغې دپاره چې کوم دی انسپیکشن ضروري دی چې ټایم ټو ټایم به هغه ته چک کړي چې صحیح کار کوي او که غلط دی، مطلب ټیک دی یا صحیح نه دی. بل ډیټیکټر پکې مونږ لګو، سموک ډیټیکټر. دا څه کوي؟ دا تاسو سره دا معلوموي چې کوم ځای کې اور دا سموک وي لکه لوګې، نو دې الارم وغیره غولی شي، لکه ډفرنٹ سسټم یې کیدی شي. پاکستان کې خو ډېر کویک سسټم نشته، خو بهر ملکونو کې دا سسټم وي چې دا ریسکیو یا داسې بل ډپارټمنټ سره کنیکټ کړي، که داسې خدا نه خواسته اور ولګي نو هغې ته هم ډایرکټ پته لګي، نو هغې په ټایم رسېږي دې دپاره. نو دا ټولې خبرې دي. اوس چې کوم دی دا ډېر انټرسټنګ دی. دلته به 5 طریقې کوم مونږ وویل، دا ټول به مونږ دلته اپلای کوو. پهلې چې کوم دی مونږ سره دا دی، دا ګاډي ګورئ ښه تیز روان دي، که دلته ته کار کوې نو های ریسک اکټیویټي ده کار نه دی کول پکار دلته، ولې دا پرابلمس کریټ کوي. نو د دې چیزونو به مونږ خیال ساتو. نو اوس ورته ګورئ پهلنۍ طریقه خو الیمینیټ هیزرډ دی، زه ورته روډ بند کړم. نو دا پراپر حل ځکه نه چې مثال بل روډ شته دی نه، یا هغه ډېر تنګ دی یا هغه الریډي خراب دی بل روډ، نو هلته ځای نشته، نو بیا خو دا ما سره کار نه کوي، زه ورته روډ نشم مکمل بندولی. نو په دې وجه به تاسو د دې شیزونو خیال ساتئ، یعنې دا درته پرابلمس کریټ کولی شي. نو د دې شیزونو به یو خو مونږ خیال ساتو چې دلته کې دا پهلنی سټیپ نه دی پاسبل. مونږ 15 سټیپس کړي دي، فیل دي. پهلنی سټیپ خو پاسبل نه دی چې زه ورته روډ بند کړم مکمل. نو مونږ به څه وکړو، دویمه طریقې ته به راشو چې مونږ به ریډیوس کړو، دا ریسک به مونږ راکم کړو. څنګه راکمیږي چې مونږ ورته ساین بورډز وغیره دلته ولګول چې سلو سلو تېرېږي. نو مختلف ځایونو کې مونږ ورته رکاوټس ولګول، ساینونه مو ولګول چې تاسو به سپیډ خپل سلو کړئ. نو د شیزونو به تاسو خیال ساتئ. ټیک شو. ریډیوس هیزرډس لکه په دې طریقې سره دا مونږ راکمولی شو. بیا دریم چې کوم مونږ سره راځي پریوینټ کانټیکټ دی، هغه څه طریقې سره چې مونږ ډفرنٹ ځایونو کې سټیکرز ته ښکاري تاسو ته دې رکاوټ یې بیل بیل جوړ کړي، روډ هم نه بندوي. ولې تاسو ته ما اول وویل چې ټایم کاسټ اور ایفرټس چې دا پکې ډېر نه ضایع کېږي. اوس که مونږ خیال وکړو د پهلني کې الیمینیټ هیزرډ، دا خو ډېر زبردست طریقه ده چې مکمل روډ بند کړم، خو مسله به دا وي چې خلک به ډېر په عذابېږي. دویم دا دی چې دې طرف نه خلک ځي، د هغې به ټایم هم ډېر لګي، د هغې ایفرټس به ډېر زیات لګي، اور کاسټ هم الټیمیټلی پیټرول وغیره دا ټول به زیات لګي، نو ټایم ډېر ضایع کېږي. درې واړه شیزونه ټایم کاسټ اور ایفرټس چې کوم دي دا درې واړه سیوا کېږي الټیمیټلی. نو دې شیزونو به مونږ لازمي خیال ساتو. نو دلته کې په دې وجه مونږ دا درېیمه طریقه وویله چې مونږ دا درېیمه طریقه فالو کوو لګیا یو. بیا چې کوم دی نیکسټ سټیپ مونږ سره سیف سیسټم آف ورک دی چې کوم تنان کار کوي چې هغه پراپر ټرین شوي، او دا مقصد دا نه دی چې دی اوس دې ځای کې کار کوي نو دې په روډ ودرېږي، نو دا غلطه طریقه. پکار دا دی چې دې سیسټم آف ورک چې کوم دی هغې مطابق کار کوي، چې دی هیلمټ هر ساعت وي، خو هغې نه علاوه خپل احتیاط خپله به احتیاط کوي، او بې احتیاطي سره به کار نه کوي، نه پرابلم ورته کریټ کېدی شي. نو سیف سیسټم آف ورک ته مثال کودایي وغیره کېږي لګیا دی، هغه وشولو. بیا نیکسټ سټیپ پکې څه راځي، ټولو کې کمزوري طریقه پی پی ده، لکه دې ځای کې کودایي کوي نو دا مشین سره شور سره کار کوي، د ایر مفس اچولي دې څه فایده وي، څنګه هینډ فري غونته کې وي نو دې کې شور نه راځي دننه، نو د دې دغه فایده ده. داسې د ټولو هیلمټس او دا ګلوز او هر څه پراپر اچولي، که دلته ډسټ وغیره نو دی به ماسک هم اچوي، نو مطلب مختلف چیزونه دي پی پی ایز وغیره دي، دی به لازمي دا فالو کوي، ګینې پرابلمس ورته کریټ کېدی شي. دا پی پی ایز مونږ وویلې، دا 15 سټیپس مونږ وویلې دې ځای کې چې دا روډ خو مونږ مکمل نه شو بندولی، الیمینیټ مو نه شو کولی، ریډیوس مو کو چې لاره مو ورته الټرنیټیو کا یا پریوینټ کنټیکټ مونږ ورته نیمه لاره بنده که نیم مو کلاو کا. بیا دا د سیف سیسټم آف ورک هغې ته مو ټریننګ ورکو چې داسې به کار کوئ، غلط کار به نه کوئ.
آین علاوه هیلمټ گلوز دا هر څه بوټان دا هر څه پی پی ایز کې راځي چې کم چیزونه چې هغه زموږ باډي پروټیکټ کوي نو دا ټول پی پی ایز کې راځي نو د حفاظت کول ضروری دی لکه تاسو حفاظت کوي نو خبره مقصد دا دی چې ټولو کې ښه طریقه دغه ده پهلنۍ کدا نه کېږي نو د دویمه طریقو که کدا نه کېږي بیا دا درېمه او کدا بیا څلورم او ټولو کې آخري طریقه پی پی ای ده دی نه بل څه حل نشته او که ته پی پی ایز هم نه اچولی چې دا ټولو کې کمزورې طریقه ده چې دا هم ته نه یوز کې هیلمټ او دا شیزونه نو پرابلمز درته کریټ کوي بیا الیمینیشن از سیفر آپشن که الیمینیشن ښه وي نو بس دا خو بیا لا ښه خبره ده چې بیخي به روډ مونږ بند کړو او وایي که دا نه وي نو what would we use to choose a barrier instead ښه طریقه بیا همدغه ده چې مونږ ورته لاره نه بندو بلکې نیمه لاره بند کړو او نیمه لاره کلاو وکړو بجای دی چې دا مونږ ورته فل روډ بند کړو نو دا ښه طریقه نه ده بیا د ریسک must be reduced چې ریسک به لازمي راکموئ so for reasonable practicable اوس هم هغه خبره تاسو ته ویل ټایم کاسټ اور efforts چې دا زیات نه لګي نو دې ته مونږ ریزنیبل پریکټیکیبل وایو ریزنیبل خو یې مناسب تا پریکټیسیبل مطلب دا دی چې نه پاره باندې ډیر زیات ټایم لګي نه ډیر زیات کاسټ پر راځي او نه ډیر زیات efforts ټایم کاسټ اور effort TCE نو دې شیزونو به خیال ساتئ چې هغه ځکه هغه پریکټیکلی پاسیبل دی یا نه دی ٹھیک شو اوس دا یو کمپیریزن اون ته کې دی چې سیفټي خو دواړو کې ده چې مونږ فل روډ بند کړو نو سیفټي خو ډېره زیاته ده خو ټایم کاسټ ایفرټس ډېر زیات دي لکه TCE چې مونږ ویل که نه نو دې کې وګوره دا شیز ډېر زیات دی نو په دې وجه دا مونږ نه فالو کوو دا سټیپ الیمینیشن پهلنۍ طریقه مونږ دویمه طریقه به فالو کوو ولې دا ولې جواب به اوس مونږ ته ملاو شي چې په دې کې مونږ ګوره سیفټي مو عام را ده خو د دې TCE کم دی د دې مقابله کې کوم وګورو د دې ټایم کاسټ اور ایفرټ چې کم دي دا کم دي په دې پورشن کې ځکه دا اوکې دی او دا اوکې نه دی ولې دا ټایم کاسټ ډېر زیات دا سیفټي خو دې کې ډېره زیاته خو د دې مقابله کې د آلموست سیم دی لکه لږ ډېر ډفرنس دی خو بیا هم ټیک دی لکه څه پرابلم نه کریټ کوي دا وشولو بیا چې کوم دی پوټ risk control into practice نو لازمي به تاسو پریکټیس وکوئ د ریسک کنټرول کول دلته ډیفرنٹ اکټیویټیز خلک کوي لګیا دي او ډیفرنٹ پرابلمز دي نو تاسو به دې لپاره لازمي احتیاط کوئ چې نه پرابلمز درته کریټ کیدی شي او څنګه دا چې کم دی داسې ډور مخامخ ایښي دي نو دې د وجې دې ته پرابلم کریټ کیدی شي او داسې حادثه وغیرہ کیدی شي بل دا ایمرجنسي ګیټ مخامخ ایښي دي نو هم پرابلم کریټ کی دا خو مونږ ویلی نو چېرته پرون ما ته خو داسې لګي چې دا مونږ پرون ویلی دي که هغه ما نور هلکانو کړي وو انور بھائی ما ته لږ جواب راکړي دا مونږ پرون ویلي وو سر جی ویلی وو پرون مو ویلی وو دا ټول سلایډ مو ویلو که څنګه نه ټول مو نه وویل صرف د کوم پکچر د اوس څه کړل کوم سر جی دا مو ویل صحیح دا که نه مایل چې ما سټ کې بلا ډېر کلاسونه دي بیا ما نه هېرېږي چې کم یو ته کم څومره مې کړی ځکه سټارټ کې مې تپوس کړی چې دا نه ډبل په ور تېر شوی نو دلته دي دا ښیي چې مختلف اکټیویټیز کوي لګیا دي دا سیفټي رول مطابق نه دي ټول چې کم دی کار غلط دی دلته لاره کې ګندګي پرته ده نو دا پراپر طریقه نه ده صحیح طریقه نه ده داسې نه دی کول پکار دا مختلف چې کم دی هیزرډس مونږ ته شو کوي چې دا کار غلط کوي دا غلط کوي دا ټول هیزرډس دي چې څه پرابلمز دي مینوال هینډلنګ دي دا ټولې مسلې دي مونږ ته دلته شو کوي لګیا دي بیا چې کم دی ورسره دا وایي چېرې د سیسټم آف ورک سیف سیسټم آف ورک نشته دی د پراپر لوډ وغیرہ چې کم دی هغه نه دی د صحیح اوچت کړی سیف سیسټم آف ورک نه دی سیف سیسټم آف ورک نه دی د پی پی ایز وغیرہ نه دی اچولی او دی داسې ډایرکټ ډیلینګ کوي نو کوم دغه تیزاب وغیرہ د په لاس راوړي نو دته به نقصان ورسي نو مطلب ډفرنٹ مسلې دي چې هغه ټیک نه دي داسې انوایرمنټ هم ټیک نه دی بل چې کوم دی دلته دا هیزرډز دي ډفرنٹ
دا لاره کې ګندګي پرته ده مطلب په دې کې څوک خویدي را خویدي شي غورځېدی شي او داسې دا مختلف ورکرز دي دې ته نقصان رسېدی شي نو دې شیزونو به مونږ خیال ساتو. دلته کې وګوره مختلف دغه ښیي چې دی هیلمټس او دا شیزونه نه دي اچولې دا پراپر صفایي نه ده شوې او دا تندیزي کې الاؤډ نو سیف سسټم آف ورک نه فالو کوي نو پرابلمس کریټ کیدی شي. نو دلته کې دا مونږ ویلې چې دا ډفرنٹ پرابلمز دي چې څوک پی پی ایز وغیرہ څوک سر نه فالو کوي پی پی ایز وغیرہ نه چې او د کم سیف سسټم آف ورک غلط دی د کمپنی پالیسی نشته سیف سسټم آف ورک لکه مختلف چیزونه دي کلیئرټي نشته پدې کې نو دې د وجې پرابلمس کریټ کیږي نو دې چیزونو به وی خیال ساتي کې نه پرابلمس کریټ کوي دا درته. بیا چې کم دی نیکسٹ مونږ ګورو دلته اکټیویټیز کیږي دا مزدور دي دیم دلته نه راز وړاندې دی یو خدا رزق دی هغې نه علاوه بل څه رزق دی درته ښیم لکه دا تن دی دا هوا کې ځوړنده دی دا اني ټایم را غورځېدی شي بل دا لوډ هم د یو ځای کې جمع کړی دا پکار دی چې دا لوډ بیل ځایونو کې ایښې وی چې کمباین کړی نه وی که دا کمباین کوي نو بیا پرابلمس جوړېدی شي دې د وجې نو دې شیزونو به تاسو خیال ساتئ چې دا کم لوډ دی چې دا پکار دی دلته دا داسې لګ ایښې وی ټول د یو ځای کې جمع کړی نو دا ډېر غټ هیزرډ دی اني ټایم دا را غورځېدی شي بل دا تار لاره کې ایښې دی د بجلی کار کوي کټینګ نو دا هم هیزرډ دی د خپل هم دا مشین ته ایکسپوز دی دا چنګاري وغیرہ په د غورځېدی شي دا ماشومان وغیرہ الاؤډ نه دي کار پځي کې دا ماشومان وغیرہ راغلي دي دلته مختلف پرابلمز دي دا تن دلته کې کار کوي دلته پایپ لاین ګیس پایپ لاین دی یا بل څه لاین دی صاحب هغه غلط کیدی شي لکه ډفرنٹ پرابلمز دي داسې دا تن چې کم دی لوډ ډېر زیات اوچته یو هم دته مسله ده نو دا هر چا خپل مسلې داسې دا تن دلته دغه کې ولاړ دی کودایي کوي دا هم مسله ده دا تن مینول هینډلینګ کوي لاس سره سامان اوچتوي دا هم یو چې کم دی هیزرډ دی نقصان ورته رسولی شي نو ډفرنٹ پرابلمس کریټ کیږي دې سره چې د هیلمټس او پی پیز او دا شیزونه نه دي اچولې او دلته کې پکار دی چې بلاک وي او دا لوډ دلته کې د نه وي ایښی چې دا لوډ دی دلته ایښی دی نو دا اني ټایم را غورځېدی شي بل دا لاره کې د تارونه پرېښي نو څوک پکې ونښلي چاته کرنټو لګي چاته بل څه نقصان ورشي نو مختلف مسلې دې د وجې جوړېږي داسې دا تن پکار دی چې دې کې داسې نه راتلو پراپر دا پوډیم یو قسم هیزرډ دی دا اني ټایم را خوېدی شي را غورځېدی شي که مختلف پرابلمس جوړېدی شي. بیا لرننګ پوینټس دی هاو ډو یو ریډیوس رسک وایي رسک به څنګه راکمې دې ته به مونږ ګورو بیا وچ رسک کنټرول ټو یوز دا ټول مونږ دی کې زده کړه اوس تاسو څه کوېسچن وي ټول ننوله کې کوېسچن رانه تپوس وکړئ بیا چې کم دی څومره مونږ نن ویل دا ټول به یو تن ریوایز کوئ بیا به چوټي کوو پوه شوئ نو دا ټول ما ته وکړئ دا دغه کړی دی نو ټیک ته که نه بس تا خو خپله ذمهواري پوره که خو بیا به هم ته کوشش کوې چې نه الاو کوې تا ته اختیار وي صحیح ده که اوکې نه سر یس سر ولې چې دا ټوله ذمهواري ګورې ستا ده ته به په کمپني باندې نه اړې کمپني به تا نه تپوس کوي ته نشې ویلی چې دا کمپني ذمهوار ده کمپني تا ته ذمهواري درکړې ته تنخوا د څه شي اخلې هغه به تا ته دا وایي چې ته څه شي ذمهوار یې ته څه شی کې صحیح ده سر نو بیا به تا سره جواب نه الریډي اډر هم ورکو کنه او هغه به نه نه بس ما درته ویل ګوره آسان حل دا دی که نه چې ته وایې ذمهوار یې چې هر څه وشي که نه ګزاره مزاره پکې نشته چې ګزاره دې وکړه به ځان له دې کار وکتو اوکې سر نو ګزاره مزاره په دې کې نشته سیفټي وایي هم دی ته چې حادثه ته به کوشش کوې چې یو حادثه ونه شي که حادثه وشو بس بیا خو ستا د سیفټي اړو څه فایده نشته دا به کوي چې هر ځای پرفیکټ کوي که او کوشش به کوې چې زر تر زره کار راسیده کې ګورئ بیا که غټه مسله ترې جوړه شو بیا به تا ته هم غټه مسله جوړېږي کمپني نه به دې چوټي کېږي او کېدای شي جرمانه در باندې ولګي بل څه چل در سره وکړي خو بیا دا هر یو ملک خپل قانون وي د هر یو کمپني خپل قانون وي که نه اوکې سر سین کابل ته چا څه کوېسچن وي ښه اوس ټول داسې وکړئ 2 منټ کې خپل الفاظو کې ټول ریوایز کې دا ما څه څه ویل یو تن به ما ته اوس وایي چې چا څه څه زده که نن که نه خپل الفاظو کې ما ته به ټول وایې ښه یس سر
ګوډ یو سٹارټ شي اول چې هر څوک وي باقي د مایک ورته میوټ کی کنه بیا هلته شور راځي بیک ګراوند کې ښه څوک دی وایي یو نه یو تن دی انور دی زه انور دی ولي وایي بیا به حسین وایي داسې سټپ بای سټپ یو تنان چې کم دی یو نه یو سټپ باندې به خبرو کی سر جی داسې دا که نه نن موږ دا زده کړه چې ریډیوس لایکلیهوډ موږ ته چانسز کموالی څنګه به کمو چانسز که نه ګوډ اوس څنګه یو وکړم یس سر لکه صحیح ده، سر صحیح. جی وی کپنے کې ته کار کوي چې ته اول خپل باندې کار باندې فوکس وکړه چې ماته یو شاید لکه یوه خبره ته سیډ ویر کړي وه که نه پوړی موږ ته دا پکار دی چې فرسټ کلاس پوړی وي که نه او هغه موږ ته دا پکار دی چې لکه یو بلډینګ هغه زیات هغه وکړو که نه سیفټي وکړو ګوډ لکه های ایس باندې یا وي لکه تھرډ فلور یا فورث فلور باندې وي که نه موږ ته دا پکار دی چې جي ریسک کام کو ګوډ ډېر هغه څه هغه نه سوا نوره دا خبره دي سر جي ګا لکه لاندې کوم ورکر کار کوي هغه کې یا موږ لږ سوچ وکړو چې دې ته څه بجلي تارونه یو پایپ لاین یو ګیس پایپ لاین داسې ریسک والا خبره چې وي هغه موږ پرفیکټ کړو هغې نه علاوه د دې تا چې کوم د پایپ لاین خبرو که د دې دوه حلونه دي یو حل دام دی چې اول نه ته ګیس دی یا بجلی د هغه علاقه کې دا شیز بند کا که مثال چېرته درنه غلطي نه لیک را لیک شي چې هغه نقصان زیات ونه شي که خیال لیکړي دلته د پېښور کې بي آر ټي جوړېده نو دوی به سهار نه ګیس هم بند کړی او دا بجلی به هم بندوله که ډېر مصیبت په مصیبت په هم ځکه و چې دوی به کودایي کوله پیپونه به یې کله مات کړه کله به یې څه چلو کو نو مطلب مختلف مسلې به راتلې دوی د وجې دوی سیفټي کوله ګیس به یې بند کړی و بجلی به یې بنده کړی و چېرته څه حادثه ونه شي ګینې بیا غټ نقصان کېږي غټه حادثه کېدی شي نو تاسو زما په خبره ورسېدی انور بھائی یس سر ورسېدو چې مطلب دا دی چې ته به سیفټي کې خود خپل ذهن به استعمالوې چېرې اوس کار ډېر زیات لیول باندې کومه نو بیا حل دا دی چې تا هغه ځای کې دا ګیس دی بجلی دی یا بل څه مطلب داسې کار دی هغه ته سټاپ کا یعنې تا ته دا پرابلم ډېر غټه مسله درته جوړوي یس سر جی موږ ته دا پکار دی چې اول نه پرفیکټ وي که نه ګوډ بس تا والا وشو ته کلیر یې ماته لګي اوس دا یو بل هلک به راته وایي چېرې داسې زده که نن ښه سر جي زه ته وایم حسین یې که څوک یې حسین یم جي ګوډ اوس ته ووایه سر تاسو نه جي دی زده که مطلب دا دی چې مونږ ډریوینګ کوو ډریوینګ یو ګاډی چلو که نه ګوډ او مونږ ته مخې ته یوه آبادي راشي مطلب یا سکول وغیره ماشومان چوټي وکړي یا په روډ باندې تېرېږي زه به ته یې اسان ده نو مطلب مونږ له دا پکار دی چې یا ودرېږو صحیح ده خو چې ودرېږو بیا خو ودرېدی نه شي نو بیا ودرېدی نه شم مونږ که خامخا ډیوټۍ له ځان رسوم یا څه نو ګوډ دا ده چې ریډیو شو مونږ خپل سپیډ کم کو په قلاره لاړ شو په هغه ځای بالکل صحیح خبره ده ویری ګوډ سر ټیک ته ځان ته کلیپینګ وکړئ زه درته نه هم تاسو ته کلیپینګ کوم ویری ګوډ ځان ته ټول کلیپینګ وکړئ شابه ګوډ تھینک یو ټول ځان ته کلیپینګ وکړئ ټیک شو اوس چې کوم دی بل څوک دی راته وایي چې تاسو صحیح زده که ټوټل پنځه دي که څومره ما سره آنلاین وایه ساجد وایي چې سر که موږ یو سیټ کې یا کار کوو یا دغه کونسل منې هم نه دا پکار دی چې موږ منې الیمینیټ وکړو سر چې هغه ځای مکمل بند کړو هغه دغه چې موږ ځای کې په صحیح طریقې سره خپل کار وکړو که چېرې موږ هغه نشو کولی هغې منې یا پی سی ای پی کې زیات ټي سی ای پی کې زیات راتله ټایم او کاسټ او دغه پکې اپورټ پکې ډېر زیات نو سر موږ له دې پکار دی چې موږ به یې دغه وکړو ریډیوس وکړو دا آپشن نه کوو بل آپشن وګورو بل آپشن وکړو نو سر که هغې باندې هم دغه نه کېدله لکه هغې باندې مسله وه عوامو ته خلکو ته موږ ته یا چې هر ځای کې دغه سر موږ ته پکې دغه نقصان ونه کېدی چې موږ بیا درېیم نمبر دغه فارموله پالو کو سر ویری ګوډ همداسې ده یس سر نو موږ درېیم نمبر فارموله پالو کو پریونټ سر پریوینټ او سر موږ به هغه پالو کو که چېرې موږ هغه مو نه کړله نو هغې نه وجې نه به موږ سر سیفټي سر موږ خپله چې کوم دی خپله سیفټي په خپله کوو سر
ها ګډ او که هغه هم نشو نه پی پی ای خو سر الریډي لازمي ده که دغه هم ته نشو کولی نه خو هر یو لازمي ده چې دا هم ته نشو کولی نو بیا خو بیخي کار نه کېږي سر. بالکل همداسې ده څنګه تا تپوس کړو که نه چې و تن ته وارننګ ورکړو چې هیلمټ نه یې اچولې به سړی پرېږدی مې هغه ځای کې ورته ته ستا انټري نشته دلته لکه څنګه نن سبا مې ورته ویل کرونا د وجې هیلمټ ماسک چې نه یې اچولې نو ته نه یې الاو کوي چې یاره ته به انټري نه کوې چې که ارځي ته ته ځې تا ته وي ماسک اول واچوه نو مطلب ګزاره سره پکې نه کوي درته وي چې ورشه اول ماسک واچوه بیا راشه نو سر کمپنی خو به تاسو سر کمپنی خو به تاسو ته دا نه پاور درکړي چې یو ځای کې سر کار چالو کېږي یا دا کېږي که څه مسئله چې تو دی چې دا کار مه کوه نو بیا خو الریډي سر بیا خو دا نه پاور خو به تاسو همداسې ریسټ ده کړه که کار نه ته به بندولی پې کار کړئ. بندې که نه همداسې ده ته سیفټي خو نو افیسر یې ته به پې کار بندې یا اډو کار ته پرېږدم چې دلته مسله شته ریس اسسمنټ هم دې ته وایي چې کار نه اول به هم ته ریس اسسمنټ کې چې کمې کمې مسلې دي چې هغه کوشش وکړه چې را کم کړي یا ختم یې کړي او سر که موږ د سر بله مسله راغله یا د پیپونو مسله را الریډي خو موږ ته خو پته نه لګي موږ خو سیفټي منیجر سر هغې دپاره بل یې موږ سره منیجر دا کېدای شي سر بل یې چا چې کوم بل دغه سر لکه ګوره یو کمپني وي که نه غټه نو هغې کې انجینیر هم در سره وي مزدور هم وي لکه بلا شی خلک وي نو لکه د دې حل بیا روزي بات کې هسه غټه مسله نه وي اوکې سر لکه مثال ستا پکې څه کار نشته ته ویلی شي د کمپني مشر ته چېره دا خو پایپ لاین دی دا د اوس مثال د سنیټري والا کار دی دا خو زما کار نه دی چې زه ټیک کوم زما کار درته ښوول دي چېره دا مسله ده خو دا زه خپله خو زه میکانیک خو نه یم که نه چې زه به دا پیپونه ټیک کوم داسې ده اوکې سر ته به هغه ته ووایې چېره ته میکانیک راوغواړه یا ورسره کمپني کې به وي ته به هغه باندې کار وکړه بس مسله ختم لکه هر څه خو انسان خپله نشي کولی پرفیکټ خو نه دی که نه یس سر نو څه نه څه به د نور خلکو نوکري وي هغې ته به تا هغه کار ورکړي مثال بجلي مسله ته پرې نه پوهېږي ستا کار دا دی چې ته ورته وښیې مسله ده هغه حل کول ته چې کوم دی ته به ذهن استعمالوي چې که ته یې هر کولی شي ټیک ته که نه شي کولی ته به ورته ووایې چېره د بجلي مکینیک راوله دا مسله ده دا حل که بس خبره ختمه اوکې سر ستا کار دا دی چې تن خبرول دي چېره دا کار غلط دی مه کوه یا ټیک که داسې وکړه بس هسې وکړه ته به هغه ته پراپر ډیټیل ورکې ولې چې ذمهواري ستا ده اوکې سر کابل چې یو پاتې دی حیات بھائی ما په خیال بس دا چې وکړي بیا انشاءالله ختمه وو انمیوټ کې حیات بھائی او سمه زده که هغه دلته کې ووایه پته نشته आवाज نه ورځي که څنګه بهرحال تاسو چې ټولو پریزنټیشن وکړو ماشاءالله ډېر ښه پریزنټیشن مو وکړو ټول ځان ته کلیپینګ وکړئ زه هم دلته تاسو ته کلیپینګ کوم ویری ګډ ټول ځان ته کلیپینګ وکړئ ٹھیک دی انشاءالله سبا به بیا چې کوم دی مخکې به بل دغه ماډیول به مونږ سټارټ کوو ماډیول 4 انشاءالله ٹھیک شو थैंक यू सर نو بس انشاءالله دا اوس کلاس ختموم اوکې او دا به زه اپلوډ هم کوم یوټیوب ته خو آنلاین یې ګورئ تاسو آنلاین یې نه ګورئ ځان ته ډاونلوډ کوئ ما ته پته لګي دلته انالیټکس نه آنلاین یې ګورئ ښه ٹھیک شو زه اوکې الله حافظ السلام علیکم